ته وایې مغل دې وي او رنګ دې وي فرنګ دې وي. ته وایې مغل دې وي او رنګ دې وي فرنګ دې وي. زه وایم خوشحال دې وي د سپینې تورې شرنګ دې وي. ته وایې چې لویه حویلی دې وي او لنګ دې وي. زه وایم پټکی دې وي څادر دې وي ملنګ دې وي. ته وایې چې یو ټکی رڼا دې وي سورنګ دې وي. زه وایم په ټولو رڼاګانو خپل قلنګ دې وي. ته وایې چې ټول پښتون دې یو نشي چنګ ونګ دې وي. زه وایم چې ټول پښتون دې یو وي څنګ په څنګ دې وي. ته وایې بشر دې وي بشر دې وي لفنګ دې وي. زه وایم د امن انګازې دې وي آهنګ دې وي. ګرانو ملګرو زمونږ د پښتنو دا دستور دی چې مونږ میلمه ته ډېر لوی درناوی ورکوو. زمونږ او ستاسو په شریکه میلمه ډېر لوی پښتون دانشور د نیشنل ډیموکریټک الاینس په نمایندګۍ نیشنل ډیموکریټک موومنټ په نمایندګۍ زه دعوت ورکوم تاسو به ورته دروند استقبال وکړئ. زمونږ ډېر دروند میلمه محترم افراسیاب خټک صاحب. شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخونکی او مهربانه دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمین ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو، د قومي وطن پارټۍ مرکزی او صوبایي قائدینو او په پنډال کې موجودو ډیرو درنو عزیزانو غیرتمنو پښتنو او د نورو ځایونو راغلي میلمنو، د ټولو نه وړاندې زه د نیشنل ډیموکریټک موومنټ په نمایندګۍ د قومي وطن پارټۍ قائدینو شکریه ادا کوم چې موږ ته موقع راکړه، موږ ته بلنه راکړه چې راشو او تاسو سره په دې اهمه موقع چې موږ د حیات محمد خان شیرپاو د شهادت 40 کال کوو، په دې کې د عزیزولۍ او د ورورولۍ یو څو ضروري خبرې وکړو. عزیزانو ما ته دا اعزاز حاصل دی چې ما حیات محمد خان شیرپاو ډېر نږدې نه پېژندو او کله چې هغوی پیپلز پارټي جوړه کړه په 1967 کې 1967 کې زه بنو کالج کې وم، نو هغوی به چې راتلل نو همیشه به موږ ملاوېدو، خبرې به کولې، سیاست باندې به خبرې کولې او بیا وروستو هم تر اخره پورې موږ ډېر نږدې تعلق و. او زه تاسو دا ویل غواړم چې هغوی دا فیصله وه چې که ژوندي پاتې شوي وی چې دلته به پښتو ذریعه تعلیم وي. هغوی دا فیصله کړې وه چې د دې صوبې نوم به پښتونستان یا پښتونخوا وي، ځکه چې هغه وی چې لکه چې ممتاز بوټو د پیپلز پارټۍ لیډر و او سند کې سندي ژبه راوستې وه، نو هغه وی زه پښتون یم دلته پښتو ژبه که خیر وي زه رابلمه. دا د هغوی ارمان او اراده یې وه. عزیزانو خو تاسو ولیدو چې دا هغه وخت یعنې تاسو هغه وخت یاد کوئ، تاسو کې ډېر خلک به شاید یاد به ورته نه وي، مګر دا اوس چې کوم د سیمې کې حالات دي دا حالات ځکه جوړ شوي دي چې هغه وخت د حیات محمد خان شیرپاو شهادت شو، هغه دې دپاره شوی و چې دا علاقه غیر مستحکم کړي، ډي سټیبلایز کړي. او تاسو ولیدل چې هغې نه وروسته افغانستان کې څه شول، د شوروي سوویت یونین او د امریکې منځ کې جنگ وشو او هغه جنگ 40 کاله وشو، جنگ خلاصېږي نه، په نوي شکل کې راغلی دی. نو حیات محمد خان شیرپاو خلاف ته سازش شو، دا بنیادي توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو، د دې علاقې خلاف سازش شو، پاکستان خلاف سازش شو، افغانستان خلاف سازش شو، د ټول سیمې ته تاسو لوی جنجال راغی. دا ټوکه نه وه، دا بیخي دې دپاره شوی و. نو عزیزانو نن مونږ د هغه شهید 40 کال په داسې حال کې لمانځو او هغوی ته دعا کوو چې خدای د خاورو سره وبخي، په ګور دې نور وي. زه دا عرض کوم چې تاسو وګورئ نن بیا مونږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې نوې جګړه شروع کېږي. مونږ داسې وخت کې سره خبرې کوو چې پښتانه به وایي، پخوا پښتنو وایي چې زلزله به راغله، وی به چې دنیا د غوی په ښکر ولاړه ده،
دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، یو ښکر نه بل ښکر ته اړوي نو زلزله راځي. نو عالمي نظام چې دی هغې کې یو زلزله ده، ځکه چې یو نوې جګړه شروع کېدونکې ده د چین او د امریکې ترمنځ یو جګړه ده. تاسو ګورئ د افغانستان کې چې اګست کې څه شو، دا داسې اتفاق نه دی، دا بالکل دې دپاره شوی دی چې دلته کې مغرب غواړي چې یو نوی جنگ شروع کړي، داسې جنگ چې چین ته هم نقصان ورسېږي، روس ته نقصان ورسېږي، ایران ته نقصان ورسېږي. نو دې دپاره دا کیسه شروع شوې ده. نو زه دا عرض کومه چې نن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي. لکه څنګه چې ما نه مخکې سکندر خان وویل، ډېره صحیح خبرې وکړه چې دا جمهوري لارې نه بغیر بله لاره نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی، وفاقي جمهوري مملکت، فیډرل ډیموکریټک سټیټ. که چېرته پاکستان د دې لارې نه چا لرې کړو بیا ګوره هېڅ نشته، دا ملک پاتې نه شي، دا ملک به ونه چلېږي. دا ډېر په یقین سره زه تاسو ته وایم چې ډېر داسې نازک وخت را روان دی چې په دې کې دا ملکونه د دې ملکونو د ماتېدو خطرې دي، د علاقې نقشې بدلېدو خطره ده. نو په دې حالاتو کې زه دا عرض کول غواړم چې مونږ خپلو کې داسې وخت کې دا جرګه ډېره اهمه ده چې تاسو ته آفتاب خان به تاسو ته یو خبره وکړي او لارښودنه به وکړي. خو زما خیال دا دی چې دا د اتفاق وخت دی، دا د مفاهمت وخت دی، خصوصا پښتنو دپاره. ځکه چې جنگ کشمکش یورپ کې وي، نن هم یوکراین کې وایي چې کشمکش دی، مګر جنگ راځي زمونږ کور ته. پرون هم سوویت یونین او د امریکې په منځ کې یورپ کې کشمکش و، خو جنگ یې راوړو زمونږ کور ته. نو دا خطره ده چې بیا دا جنگ زمونږ کور ته راځي. نو دې دپاره پکار دا دی چې مونږ خپلو کې جرګه شو، خپلو کې صلاح وکړو او هغه لاره وګورو چې خپل وطن ته د امن لاره، د ترقۍ لاره روانه کړو. بله خبره دا ده چې د اوسنی حکومت چې دی لاسپوڅی حکومت، کټپوتلي حکومت، دا نن خبرې کوي. نو زه پوښتنه کومه چې دی دا ملک د لارې نه خطا کړو که نه کړو، دا ګاډی د پټړۍ نه کوز کړو که نه کړو. دا 2014 پورې خبرې روانې وې، ښې وې که بدې وې، خو دا ملک یو طرف ته رو روان و. مګر تاسو ولیدو چې دا درنې چې اسلام آباد کې کېدې، دا پرلتونه چې اسلام آباد کې کېدل، تاسو ولیدل چې دا چا کول؟ دا هغو خلکو کول چې دلته جمهوریت تخریبولو، او تاسو ولیدل چې جمهوریت تخریب کړو. او په 2018 کې انتخابي ډاکا ولوېده، داړه ولوېده جمهوریت په کور، او دا الیکشن غلا کړی شو او دا اقتدار دا کټپوتلي حکومت ته وسپارلی شو. مګر تاسو ولیدو چې دې څه حال جوړ کړی دی، او چې اوس بحران تیز شو او کرسي یې ډکي، کرسي خوځېږي. نو دی وایي چې دا سی پیک ځکه تیزۍ سره نه جوړېږي چې 18 ترمیم دی، صوبو سره اختیارات دي. موږ تا نه پوښتنه کوو چې دا سی پیک پسې دی چې IMF راوستی دی، دا پلار دی چې ورته راوستی دی د مغرب نه، IMF دی په سر ناست دی، هغه د شپه ورځ تلاشي اخلي، شپه ورځ. نو سی پیک IMF ایثار کړی دی که صوبو ایثار کړی دی؟ صوبو IMF سره سی پیک سره مخالفت دی. داسې خبره نه ده، خو دا ده چې دی صوبایي خودمختارۍ ته چل جوړ کړی دی. او دا چې کله دا 18 ترمیم کېدو، آفتاب خان و موږ ټول په هغې کمیټۍ کې وو، پارلماني کمیټۍ کې وو. نو عزیزانو دا ډېر دې دپاره ډېره خواري شوې ده، ډېر محنت شوی دی. موږ هېڅ چا ته اجازت نه ورکوو. وروره دا ملک کې موږ اوسو د وروڼو په توګه، د خویندو په توګه برابر، چې ټول یو غوندې انسانان، یو پاکستانیان. خو که دا 2 پاکستاني یا 3 پاکستاني بیا په دې کې موږ نه یو. دا خو انګریزانو نه موږ دې لپاره ازادي غوښتې وه چې دا داسې وخت به راځي چې دا خړسترګې به په موږ باندې حاکماني. داسې کیسې موږ نه منو، او نه دا د جنرالانو کار دی چې هغې سیاست کې ګوتې ووایي، او نه دا کټپوتلي حکومت ته د اختیار شته. نو حقیقت دا دی چې دا ملک د تباهي ته راوستی دی، بیخي د کمر په سر ولاړ دی. او که دا زر لرې نه کړی شو او زر جمهوریت بحال نه کړی شو، اپوزیشن پارټیو ته موږ دا خاص کوو چې جمهوریت بحال کوي، د آئینی نظام بحال کوي. آئینی نظام چېرته دی؟ نو عزیزانو دا داسې وخت دی چې زما یقین دی چې ډېر زر په دې سیمه کې حالات خرابېدو والا دي. زه تاسو ته یقین سره وایم چې افغانستان کې چې د کم خلک دی وربسو دلته ټوپک په زور یې هلته کېنولو. نو مونږ ټول عمر دې ته دا ویلي دي پاکستان حکومتونو ته چې تاسو مداخلت مه کوئ. افغانستان کې چې اور ولګي نو دا اور د ډیورنډ په کرښه خو نه ایسارېږي که نه. دا اور تاسو ولیدو چې مخکې راغلی و، پېښور ته راغی، بیا پورې وتو کراچۍ پورې دا اور ورسېدو. یو ځل بیا داسې خطره ده، یو ځل بیا ځکه چې امریکا غواړي چې چین ته مخه ونیسي،
امریکا غواړي چې چین کاریډور پرې نه دی ګوادر ته او میډل ایست ته، نو دې لپاره دلته کې حالت خرابوي. نو موږ هغه خلکو نه چې چا پاکستان همیشه فرنٹ لاین سټیټ ساتلی دی، هغوی ته وایو چې نور دې نه کلار شي. فرنٹ لاین سټیټ ولې جوړېږي؟ دې سیمه کې امن پکار دی، پاکستان ته هم د امن ضرورت دی او د نورو ملکونو ته هم د امن ضرورت دی. نو عزیزانو زما خیال دا دی چې دې حالاتو کې آفتاب خان به تاسو سره خبرو کې د پی ډي ایم خبرې هم تاسو سره وکړي، مګر دې خبرې ضرورت دی چې ملک کې دننه جمهوری نظام موږ بحال کو او هغې دپاره آزادانه انتخابات پکار دي. 2018 انتخابات نو، بیا انتخابات پکار دي او اقتدار منتخبو نمائندگانو ته منتقل کول پکار دي. دا جنرالان چې شانه تارونه راکاږي دا غلطه خبره ده، دا نشي کېدی. هغې د خپل کار کوي، هره محکمه د خپل کار کوي، آئین کې چې کوم ورته لیکلي دي هغې مطابق د کار کوي. دا خبرې غلطې دي چې کله یو راوله او کله بل راوله. نو عزیزانو ما یقین دی چې دا نن اجتماع چې دا په داسې حالاتو کې کېږي چې دې سیمه کې ډېر لوی اړې ګړې روان دی. ما یقین دی چې دې غونډې نه، ځکه چې دا سیمه د سیاست سیمه ده، دا د سیاست قلب دی، مرکز دی، زړه دی. نو دلته نه چې کوم غږ خیږي ما یقین دی چې هغه به صرف دلته نه اورېدل کېږي، د ټوله سیمه کې به اورېدل کېږي. که خیر وي ټولو سیمې ته به تاسو آواز رسېږي. عزیزانو زه د نیشنل ډیموکریټک موومنټ طرف نه تاسو شکریه ادا کوم او تاسو بل غواړم چې د نیشنل ډیموکریټک موومنټ مرکزی ارګنایزینګ کمیټې چیرمن محسن داوود هم راتلو پروګرام خو نن په شمالي وزیرستان کې د مقامي انتخاباتو په لحاظ کې یو جرګه وه، نو هغې ته هغه مجبور شو ایثار شي. خو بهرحال انشاءالله چې موږ دغه خپل مفاهمت جاري ساتو او جمهوریت دپاره صوبایي مختارۍ دپاره به زموږ ورورولي انشاءالله قایمه او دایمه وي. ډېره مننه، تاسو ډېره شکریه.